د چا چې حافظه کمزوري کنه د هغې دپاره بهترین عمل دی یقینا درته وایم بس دا عمل چې څوک وکړي داسې دماغ به لکه کمپیوټر شان داسې دماغ به ښه خو په ترتیب سره به کوئ. بعضې خلک مونږ ته کمنټس وکړي قاري صاحب زما دا مسله ده دا راله حل کړه د دې دپاره راله څه وظیفه راکړه. بعضې کسان یو څیز په کور کې کېږدي بیا ته ایري چې دا ما چېرته کېښودو نو ګرځي ورپسې یا ورته اکثر څوک خبره وکړي لږه خوا لاړ شي ته خبره ایري یا اکثر پیسې کېږدي چېرته او بیا چې هغه پیسې رالي یاره بیا ورته پته نه لګي چې دا ما چېرته ږدلي ذهن به انتها چې کوم دی هغه کمزوری شوی. یا داسې سټوډنټان دي د سکول چې هغوی کار یادوي چې څنګه یاد کړي 2 منټه بعد ته واپس هېري یا دغه شان د مدرسې طالب العلم دی او هغه کار یاد کړي एकदम چې واپس هغه بیا هېري. د هغې دپاره یو بهترین عمل دی یقینا درته وایم د کمپیوټر شان دماغ به دی بیا ښه عمل څه دی هغه ډېر آسان دی خو د هغې نه مخکې صرف 2 خبرې کول غواړم دا ځان سره ذهن نشین کوي چېرته به ستاسو حافظه هغه کمزورې نشي. یو نمبر خبره چې کوم دی هغه دا ده اولنی نمبر چې د سترګو حفاظت کوئ جي چې په داسې ناجایز ځای باندې ستاسو نظر ونه لګي دا هم ګورئ دا د حافظه داسې کمزورې کوي بې انتها ضعیفه کوي دا حافظه. یو د خپل نظر خیال وساتئ د خپل عزت خیال وساتئ او دویم نمبر چې کوم دی د مونځ خیال وساتئ مونځ 15 وخته کوئ په ټایم سره انشاءالله چې ستاسو حافظه به چېرته نه کمزورې کېږي قوي به وي ستاسو حافظه. راځم خپل عمل له عمل څه دی هغه ډېر آسان دی د هر فرض مونځ نه بعد صرف دا وایې ربي زدني علما یا دا وایې یا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دا چې کوم دی و پیرې وایې او په ځان باندې شف کوئ انشاءالله چې ستاسو نه به یو څیز نه هېر کېږي او که بیا یو مطلب د سکول سټوډنټ دی یا مدرسې طالب العلم دی هغه یو سبق یاد کړي او دی و چې ما ته دا یاد دي هغه د چې کوم دی 21 مرتبه دا وایي سنقرئک فلا تنسى سنقرئک فلا تنسى دا دی وایي او په ځان دې شف کوئ انشاءالله چې د ده نه بلکل بیا دغه سبق هغه نه هېر کېږي. والسلام ډېره مننه الله مراته ښاده و باد ساتئ.